الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون سورة انعام شروع انعام د نعم جمع سارو ته ویل کیږي او په دې صورت کې سارو ذکر په کثرت سره راغلی دی او دا شری پکې وسمانیت ازواج اته جوړې مې په سارو کې پیدا کړې اته جوړې نو په دې وجه دې صورت د سورې انعام مکی دی د هجرت پیغمبر اسلام نمخ کې نازل شوی موضوع د مکی سورتونو په شان ده چې توحید د باری تعالی او پاګې دلایل او براهین صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم او صداقت القرآن او اثبات د قیامت ودې کې احکام نشته ځکه چې اسلامي حکومت په مکه کې نه و اسلامي حکومت لپاره د دفعات ضرورت و نو هغه په مدینه کې ساز شوی و نو په مدني صورتونو کې زیات زور په تشریح باندې ورکړل شوی بسم الله الرحمن الرحیم علما وايي کته د عربو د بیوقوفۍ خبرې د جهالت خبرې نازیبا خبرې نازیبا کارونه داګه پوره مطالعه کول غواړي سوره انعام د سر نشورو کا د یو لوی حصے پورې دا د مشرکانو غواړي د مشرکانو قبایح په ګوته کړی بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم الله چې په داسې مهربان زیات مهربان دی الحمدلله الذي حمد ثنا صفات کمالیه ثابت دی الله غزا ترا چې پیدا کړی دی واسمان روز مکه وجعل الظلمات والنور ګرځولي دی الله تیارو او رڼا لرا نور مفرد کا زکات چې دین اسلام او دین حق یو دی او ظلمات جمع کړه زکات چې د کفر او د شرک لارې غني دي تاسو کافرانو ګورئ سونه ثم الذين كفروا بربهم يعدلون پس تاګنا دا کسان چې کافران دي په خپل پروردگار سره برابر دي الله مخلوق يعدلون يسوون مخلوق الله مع الله د خدای مخلوق د الله سره برابر هو الذي الله ذات خلقكم من طين چې پیدا کړی تاسو له خټینه تاسو پیدا کړی خلق آباءكم پیدا کړی ما تاسو ابي اول آدم لرا من طين د خټینه ثم قضى اجلا بیا مقرر کړی دا الله یو نیټه لرا د دې نیټه را هغه نیټه مراد ده چې د انسان ژوندۍ دې سره ختم شي دا هغه اجل واجل مسمى عنده یوبل نټرا چې معلومه را د الله سره هغه کومه ده هغه نیټه هغه دا خو یو دا ده چې دا د سړي کوم جن الله په دنیا کې مقرر کړی دی یو نیټه ده او بل یو نیټه ده الله سره معلومه ده چې الله تعالی په قیامت قائمي او ټول خلصو حساب ثم انتم تمترون بیا تاسو په دې خبرو کې شک کوئ او جګړې کوئ او والله بذاتو دلایل یقیني والله بالسماوات والارض الله دې معبود دې پاسمانونو په ځمکو کې يعلم سرکم کوي پرازونو تاسو باندې وجهرکم او باغ خبرو چې تاسو په زور کوي وډا کې کوي ويعلم ما تكسبون کوي پای تاسو کسب کوي وما تاتيهم من آيات ربهم نرازي دي بد قسمت تا یو نه خادنه خود پروردگار دینا الا كانوا عنها مرضين مگر دي پس دي داګه مخړون کی
فقط کذبوا بالحق یقینا دوی نسبت درو کړی دی حق ته لما جاءهم کله چې راغلی دی دوی ته جناب رسول الله دغه صفتونه وسوف یاتهم وزر د اجرا بشدیتا انباء ما كانوا یسالون انجامنا او خبرونه او انجامنا ما دا خبرو چې دوی پای پر ټوکی کولی الم يروا كم اهلكنا من قبلهم نګوري دوی چې څومره هلاک کړي دي موږ مخکې دوی نه من قرن نو اوسېدونکو زمانې نه مکناهم فی الارض موږ تمکین او قابو ورکړی وایي ته په ځمکه کې د مالونو او دولتونو د قوت بدني او مالي ما هغه انداز نو موږ لږم چې انداز تاسو سره موږ نه درکړی وارسلنا السماء علیهم مدرارا او راغلی موږ په اسمان پاږي باندې فیدر په جړای په جړای وجعلنا الانهار تجري من تحتهما او ګرځولي مونږه نهرون لنا بدل بلاندې دینا انمانو دینا فهلكناهم بذنوبهم وسلاك مونږه دي ربونهم دی باندې وانشأنا من بعدهم قرنا آخرين او پیدا وکمږه رسول دي مهلكيننا یو قوم بل قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس کچر کا منگا نازل کڑے ہوئے پتا بانی پیغمبر یو کتاب پا کاغذ کی کرپاس کاغذ کی سوائی کاغذ نو فلمسوہو دوی بنا کاغذ پلا سنو مسکڑے بی ایدیہم لقالو ویلے بے لقال الذین کفروا خام خاوی با کسان چی کافران دی ان هذا الا سحر مبین دانه دے مگر جادو پڑا گئی وقالوا ای لولا انزل علیہ ملکون داغا دیماندون دی او مطالبی دی المشرکانو دا دین اسلام او دا قرآن دا منلو دا پارا زان دا پارا داسی قسم حیلیو بانے سازی نوائی ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوا بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك واحد چې اذان ته پیغمبر وای نو ولې نازلی په دبان یو فرشتہ الله فرمایي ولو انزلنا ملكا كما فرشتہ راکوزو نو فرشتې دون حول او hebat په فرشتہ کې کراشي نو قضي الامر فیصله به وشي دي ټول به بیغم شو مړ بشي ثم لا ينظر به ورته مهلت نو ورپېږي او الله جواب کوي چې دوی براوي چې دتا د ځان ته پیغمبر وای نو فرشته ولې ناراضي چې هغه په دې کوي چې الله خپل پیغمبر دی وی منه مونږ ته وای نو قران بیان کوي ولو جعلناه ملکا کچري ګرځو مونږه دي لرا فرشتہ نو لجعلناه رجلا ګرځو دي لرا مونږه په شکل د سړی باندې کله دوی دا سوال مونږه ومنو ډیماند چاله کاو زه سیدا زبتا استا سړی راولې فرشتہ راولې نو فرشتہ خبر سړی په رنگ راځي شکل سړی وای نو لجعلناه رجلا او وګرځوم په شکل د سړی نو ولا لبسنا عليهم من بخلط راول کو دی باندې ما يلبسون هغه چې دی په ځان باندې خلط راوسته الا موږ ورته فرشتہ ډېر له سړی راولېږي موږ ورته فرشتہ راولېږي ځکه چې فرشتي خپل داسې شکل دی او hebat دی چې دوی باغ اصل شکل کې ویني روحونه به وزيدي به غیرت او کافر ولکه استوزی برسول من قبلک یقینا ټوکی نشوی په ګڼو پیغمبرانو په ستانه مخکې دا تسلیل پیغمبر تا وها کبل الذين سكروا منهما بس لازم شوی پاکستان په یو ټوکی کړي په دې پسې سپه لازم شوی ما کانو بیستون هغه سونه چې دی پای پر ټوکی کوونکی قل سیروا بالارض ويا زي بسبک کی دا امر دی با حد پار دی تر جایز ثم منظروا باول پر نظر دی برت سردا وبان کای مکان عاقبت المكذبين سر یو سر انجام د دروځنو قل لمن ما بالسماوات والارض ويا چا د پار دی اسمنا اج پسمنو بزوګی قل لله دو ورته وای دا ټول الله دی كتب على نفسه الرحمه
ټیک کړی دی الله په خپل ځان باندې د مهربانۍ او دای لیک کړی دی د ژوند نه کوم الی یوم القیامه دا قل تا دیوی لقل لمن ما فی السماوات والارض د چا د پاره د مخکې میو پاتې شو دا د پاتې شو قل سیرو فی الارض وای زی پزمکه کې نو مخکې ما دی یو فرق کړی دا امر د اباحت لپاره دی ثم انظروا بیا وګورئ په نظر د عبرت سره دا وجوب د پاره دی کیف کان عاقبۃ المکذبین څرنګه ورته انجام د دروغجنو قل وایا لمن ما فی السماوات والارض د چا لپاره دی هغه ټول چې په اسمانونو او ټول چې په ځمکو کې دي نو دوی غږ نه کوي سرونه سرکوزو کاته کړ مشرکانو پیغمبر ته په خپل جواب ورکړ لله قل لله وایا ټول د الله دی كتب على نفسه الرحمه لیکلی د الله په ځان مهرباني لاجمعنکم الى يوم القيامه چې خامخبره ټولې تاسو ورځې د قیامت ته تاسو ورځ د قیامت لا ریب فيه نشک شک پراتو دای کی الذين خسروا انفسهم آکسانو چې په تاوان کې اچولې دي خپل ځانون لرا وهم لا يؤمنون دغه بد قسمت ایمان دراوړي وله ما سركن في الليل والنهار وهو السميع العليم خالص الله لپاره دی هغه تمام سيزونه چې آرام حاصلې پښپکې او دارنګي آرام حاصلې په دنیا او ورځ کې ټول د الله دی خلقا وملكا وعبيدا هو السميع الاورد كدار العليم پوره په نتون دار چاواني قل غير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض هو يا پیغمبره آیا غیر الله يتخذ وای سوا د الله نه ونی سمزان پارا سو کار ساز حاجت روا فاطر السماوات چې الله ناشنا پیدا کون کې راسونو روزو کو دے وای ته مولا الله ډوړی ور کوي ولای په موږ ډوړی ور کوي کیږي ولته ورته وای اني عمر تو ان کو اول من سلمہ تو وایا ورته یقینا زو عمرتو ما ته حکم شوی دی چې شمس اول دا تابعدار چانه چاته بيداری اختیاري ولا تكونن من الممترين ما ته شي چې مکه ګره مشرکانو نا قلت ورته وایا اني اخاف ان عصيت ربي وایا ورته پیغمبره کچری زه یریګما کنه فرمانی کوم د خپل رب د سره یریږي عذاب یوم عظیم دا عذاب د ورځې لوینا من یصرف عنه یوم اذن سوچ واړه ولې شداغنا په د ورځ باندې عذاب شان چې د قیامت پر ورځ باندې عذاب ستون کړی شو فقط رحمه بس یقینا په باندې الله مهرباني وکړه وذالک الفوز المبین دغه کامیابی کار چې د اور نه سړی بچ ويمسسك الله بزر کور سي الله تا بزر ستکلیف بیماری در باندې راوړي ولګه تند در باندې راوړي بیماری در باندې راوړي سختي او مشکلات در باندې راوړي مالی بحران در تساشي ملاکاشي په لهو نشتر دینا لرکون کې ردی هیڅ څوک سوا د الله او يمسسك بخير او قرص الله تعالی خیر مال او دولت الله حلال درکی بچی دل درکی نو په هو علا کل شی قدیر دا الله په هر سره طاقت خاوند دی دایم په طاقت دی والقاهر فوق عبادی الله زور ور دی په د خپل بندګانو وهو الحكيم الخبير او دا الله حکمت والا خبردار دی قل اي شيء اكبر شهاده وایا اے پیغمبره کوم یو شی ډیر لوی دی په اعتبار د گواهی سره مشرکانو پیغمبر خدا ته ویلي چې تار کوم خبره داوا کړي چې الله پیغمبري مولا قران د خدای کتاب دی دا له خبري باندې څوک گواہی نه کوي موږ دی يهودو په سلاړو ستاسو باره کې ته تاسو کو د نسوارو پیرنګانو په سلاړو ستاسو باره کې ته تاسو کو چې دا پیغمبري داوا کړي د مبارک په تورات انجیل کې څه معلومات شته کنه شته نو هغه موږ ته ویلي چې موږ ته پته نشته
نو چې یهود او نصارا ته لګوي نه کوي هیڅوک د لګوي نه کوي موږ هم د لګوي نه کوو نو الله تعالی دا غي جواب ورکړي او دا څه ورته وایي څنګه چې وایي او قل اي شيء اكبر شهاده وایا کم یو شی ډیر لوی دی په اعتبار د گواهی پیغمبرانو مشرکان ته جواب ورکړه او د څه ورته وایا کم یو شی لوی دی په اعتبار د گواهی سره دوی غږ نه کوي نو تو ورته وایا قل الله شهید وایا الله گواه دی بیني و بینکم ذا دین ولو گواه بل سوکی الله گواه دی چې الله تاسو ته زما پیغمبر وحي الي هذا القران ما توحي شوی دی قران شریف د سره بارا لانذرکم چې زه او يرو متاسو پر قران باندې ومن بلغ او چاته چې دا قران قیامت پورې شي قران زموږ ټول دی انکم لتشهدون ان مع الله الهه اخرى آیا تاسو خامخا کوي ورکوي چې کینن د الله سره نور فرشتہ دی غږ نه سره کته کړي قول تو ورته وایلا اشهدو خبره کوي نه ورکو قول تو ورته وای انما هو اله واحد خامخا الله یو معبود یو دی وانني بريء مما تشركون او ذو بزار امدادنا چې مشرکان د الله سره شریکای الذين آتيناهم الكتاب آکسان چې ورکړې دې مونږه دې کتاب يعرفونه بجنید پیغمبر لرا کما يعرفون ابناهم لکه څنګه چې بجنید خپل ځامنه لکه عبد الله بن سلام رضی الله عنه عمر ویلي چې رسول الله پیغمبري باره کې څه خیال دی هغه ویلي چې د خپل بچی باره کې بدا شک راته شي چې چرته مور غلا کړي خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیغمبري کې بالکل شک نشي نو څنګه قرآن فرمایي چې يعرفونه كما يعرفون ابناءهم الذين خسروا كسانو چې تاوان کې چوری ځان لرا وهم لا يؤمنون ایمان راوړي ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بآياته سوک دې لوی ظالم دا چې انا چې سړی مصالح په الله دروغ او کذو بیا دې دروغ نسبت دروغ کوي آیاتونو د الله تا انه لا يفلح الظالم دا ظالم دې او یقینا الله چې انه شاندار لا يفلح الظالم دا ظالم دې او لا ظالمان د کامیابی و یوم نحشرهم جميعا وزمیان کې راجوهم غاتا سدیف بی لرټول قیامت ورځ ثم نقول للذين اشركوا بیا به وایو مونږه کسانو ته چې شرک کړي دي اے شرکاءکم کوم دې کې تاسو خدایان مصنوعي او جعلي الذي كنتم تزعمون رجوي تاسو باطل ګمان کو زعم هي القول الباطل ثم لم تكن فتنتهم بیانو جواب دوی د فتنتهم نه مراد دلته ګنده جواب دوی بیانو ګنده جواب دوی الا قالوا مگر دا ویناوا چې والله ربنا ما كنا مشرکین اے زمون ربا اے الله اے زمون پروردگارا نه یو مونږه مشرکان دا چې کله دوی ویني چې وحوش طيور او دا حیوانات الله ژوند کی او دا هر یو د بل بدلوالي او بیا ورته خبر شي او دارنګي الله تعالی توحید اهل توحید تا انعامات ورکی او جنت ایجاد ورته کی نو مشرکان به ویل کړه راځي انکار موږ د سره شرک نه لري دې راخیاله چې ګنا دنیا رات دته مې درو چلی دا درو خدای دې ته هران ته درو نه چلی نوای چې دوی بنا خبرو کی چې والله قالو وای مشرکان الا ان قالو مگر دا وینا چې والله ربنا ما كنا مشرکین اے زمونږ ربا نه یو مونږه شرک کوونکی انظر کیف کذبوا على انفسهم وګورئ څنګه درو په ځانونو وزن عنهم او لکشمینا ما كانوا یفترون هغه چې دې ځان سادول ومنهم من يستمع اليك زنی په دې کې هغه چې تا ته وګري دا دې وګي خي
فجعلنا على قلوبهم أكنة ګرځولي موږ دې په باندې پردې ان يفقهوا دې خبرې چې په قرآن پوښي په حدیث پوښي او بي اذانهم وقرا او کوم دې دنواله کولواله ويروا كل آية لا يؤمن بها توبني هر علامات قدرت الله وجود الله ایمان درو په دی باندې حتا اذا جاءوك حتا چې تاسو تراشي جادلون کا جګړه کوي تاسو را يقول نوای ويقول الذين كفروا يا کسان چې کافران دي ان هذا الا ساطير الاولين دا نه دي مگر کسی د پخوانو دي دا یو ځلې نظر ابن حارثه دی ابو جهل دی یو ولید بن مغیره دی راغلی نبی علیہ السلام کړه توي وګي ورته کې هو چې وګي کې خو دا دې دنه مرګرو ته پوښتنه ابو جهل نه سره خیال دی دې پیغمبر باندې ویل رښتینی پیغمبر دی رښتینی او دا الله کتاب خدا را ته وایي چې سوع حدید یا ټولې بنو لوی چې کوم ده دې پیغمبر خان دې کورنۍ قبضه کړی جنډا دې پلاس کی زمزم دې پلاس کې دي چابيان دې پلاس کې دي اوس په کې دا داو چې مونږ کې پیغمبرم پیدا شو قسم دې کوي من نه من او نظر ابن حارثه دې ته کې سوي هغه ول ما ته خو بخاری کسی ښکاری خدای د عربو کسی کې زر تر عجمو کیسو دې وجه دا بد قسمت مکه فتح مکه کې موافق شو وجه ها ځکه وای ان هاذا القرآن الا ساطير الاولين مگر دا کسی د پخوانو دي وهم ينهون عنه دی بخبل باندې بندي خلق له قرآن نا وينهون عنه بخبل دي بندي ينهون معنا لا بل بندي او د یا دغه ينهون معنا دا بخبل لري کیږي ويهلكون الى انفسهم دين هلاكه مگر په ځانونو واشرون نه کوي دوی ولو ترى اذ وقفوا على النار هغه وخیات کوي کله چې ودرول شي دی په باندې وقالو یا ویلتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا قال یا ویلتنا افسوس موږ را واپس کړی شي موږ دنیا ته ولا نكذب بآيات ربنا موږ نسبت درو نکړي آیاتونه خپل پروردگار ته ونكون من المؤمنين او شفع موږ مؤمناننا په یو صایدري خبره وکړي بل بدالهم ذسندا بدالهم ظاهر شوی دي تا ما كانوا يخفون من قبل هغه سيزو چې و دي پټوي مخکې دینا ولودو الله وي پرس کدي واپس کوم دنیا ته لعادو واپس کیږي بل ایمان هو عنه هغه خبر ته چې کوم نه منشيو ندي چې وي بیا ونه کوم وانهم لكاذبون يكن بي درو جن دي خامخا وقالوا وي ان هي الا حياتنا الدنيا ندر زندگی زمونږه مگر دا ژوند دنیا دی او ما نحن مبعوثين دوی مونږه دوباره را پورته کیدونکي منکرین د قیامت دي ولو ترى اذ وقفوا على ربهم ولو ترى تنوري وخا چې قدرت شي داخله کو په قیامت کې خپل پروردگار مختا قال الله ورته اليس عذاب الحق وذا حق دې کړه قیامت شته کنه قالوا بلا وربنا دي وي ولنا زمون دربي په قسم په خپل رباني قال فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون الله ورته غوسه کوي تاسو عذاب سوال چې تاسو انکار کولو قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله یقینا تاوان شي کسانو چې نسبت درو کړي ملاقات الله تا حتا اذا جاءتهم الساعه وقت کله چې راشي دتا قیامت ناصابا قالوا دي وو یا حسرتنا ای زمونږه تاوان او افسوس على ما فرطنا فيها باغي چې مونږ کمه کړي په عبادت الله کې وهم يحملون اوزارهم دي مبارک کو پوجنا على ظهور پر شاګانو باندې الا سا ما يذو خبردار دا ډېر بد دی هغه شی چې دی باري بل حیات الدنيا الا لعب ولهو دغه ژوند دنیا مگر لوبي دی او دا شغل دی دوکری ولدار الاخرت خير للذين يتقون خامخا کو سره دار غره دا کسان لپاره شری د الله نه افرادا چې تاسو عقل نه کار نه لې قد نعلم انه ليحزنك الذين يقولون قد نعلم الله يكن من کوئی انه شاندار ليحزنك خبکای تعالی پیغمبر هغه شی یقولون چې مشرکان وای فانهم لا يكذبون دا خبردار فانهم دا مشرکان
لا یکذبونک تا ته نسبت دروغونه کوي ولا یقینا پیغمبر دی ولكن الظالمین بآیات الله یجحدون لیکن ظالمان د آیاتونو د الله نه انکار کوي ولقد كذبت رسل من قبلک یقینا نسبت دروغ شو غړو پیغمبران ته مخکستانه فصبروا على ما كذبوا پیغمبران صبر کړو باندې چې د نسبت دروغ شو او اوسو ضرر ورکړ شو پیغمبران ته تکلیفونه حتا تا نصرنا حتا زموږ امداد کو تراغه ولا مبدل کلمات الله نشتري هیڅ بدلو کې د کلمو د خبر د الله ولکه جاء من نبأ المرسلين یقینا راغلي تا داغه خبرونو د پیغمبرانو وإن كان كبر عليك إعراضهم پیغمبر کګرانی پتا باندې کبر شوق کګرانی او ډېر غټي پتا باندې اعراض او مخړول د مشرکانو نه نو په نستطاع تا طاقت کی ګان تب تک یې نه پکن چتا تا ولټي یو سورنګ را پزمکه کې نه پکا سورنګ توای او سلمن په سما یا تا ادرائی یو اندر پایا لرا پوڑی لرا پا اسمان کے اولاد شی دزمکو کے حرائیو تننوزی او دا اسمانونو بلندو تلار شی و تحتیهم بی آیت راتلو کی دویتا پیو موجز شی دویتا تا نغوانی پیغمبران ولو شاء الله گر الله خوشویل جماعهم علی الهدا دا ټول کو قوم امت به را جمع کړو په هدایت باندې ولا تکونن من الجاهلین مکی گدنا پوینا انما يستجيب الذين يسمعون قبول خبر الله کا کسان چاگی او ردل کید قبول والموتى يمسهم الله مری راپور دبکی الله دی قیامت کې ثم الیه یرجعون به خالص دی الله تعالی ټول دغه یرجعون دا ټول به واپس کی وقالوا لولا نزل عليه آیه من ربه وللنازلی یو آیات او معجزات جانب درفستانه معجزې خډېری راغلي دي نا کوم چې منګه غواړو قلت ورتوای ان الله قادر علی ان ينزل آیاتنا الله طاقت لري په دې خبره چې نازل کی یو آیات رقم چې تاسو غواړئ ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلک دې پوهیږي نه وما من دابه فی الارض نشتري دې وزند سر نه پزمکا کې ولا طائر يطير بجناحيه او نو یو مارګو چې الوزي په دوه وزرو باندې الا امثالكم مگر دا او دا امتون دي ستاسو غوندي دا الله مخلوق دی ما فرطنا بالکتاب من شيء من دې پرخه او من کمه دې په کله په کتاب کې یو سيزا ثم الى ربهم يحشرون به خالص دا پروردگار ته ورته واپس کیږي والذین کذبوا بآیاتنا کذبوا وکیاتون زمغتا سمون کومو سمون جمرا صدرا کاندی او کومو جمرا کم دا ګونګیان دي په ظلمات پراتری په تور تیارو کې مې شاء الله یذللو بل الله خو خشي گمراه بکی دلرا ومن یشاء چاته چې الله خو شي جعله على صراط مستقیم وګرځي غلر پلار برابر باندې قل ارائیتکم ان آتاکم عذاب الله خبر را وای پیغمبران چې خبر را کوي مال را کراشي تاسو عذاب د الله او غاتتکم سایرا شي تاسو قیامت غیر الله تدعون سوا الله نه وا تاسو چې وای بل چاته ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی بل ایاه تدعون بلکې خالص الله برابر ای فیکشف ما تدعون الیه فسال کیبا الله اغا چې تاسو الله را وخت لګیتا ان شاء كخشي وتنسون ما تشركون او هر بکای تاسو هغه لرا چې تاسو الله سره شریک ولا ولقد ارسلنا الى من قبلك كل لګلوغا ګڼ امتونو ته مخکستانه پیغمبران پاسلناهم بالباساء والضراء ونول دا قوم لرا منګه پولګو پتل باندې والضراء پتکونو دردونو باندې لعلهم يتضرعون دې لپاره چې عاجزي اختیار کی فلولا اذ جاءهم باسنا ولنوراسي کله چراغ دیتا عذاب زمونږه تضرع دی عاجزي کړي وي ولكن قسم قلوبهما لیکن سخت شرور نردي وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون او خسته کول دیتا شیطان هغه چې دې عمل کولو فلما نسوا ما ذكروا به کله چهیر ما پر کله چهیر کړی ما هغه درسونه
د تورات چې پن ور کړی شوی او نصیحت ورکړی دوی ته په هغې باندې فتحنا علیهم ابواب کل شیء راوسپړلې موږ په دوی باندې دروازې د هر یو څیز هغې ته استدراج وایي یو سړی دی هغه د خدای رسول دشمن دی والله ورله نعمتونه نور هم ورکوي نور هم ورکوي نو پوه دا سړی مستدرج دی یعنې دی سنستدرجهم من حیث لا یعلمون لاندې راغلی ځکه وایي چې حتی اذا فرحوا فتحنا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا حتى چې دوی به خوشحاله شو بما اوتوا پای چې دوی ته صبر کړی شو اخذناهم بغتة ونیول دي له موږ ناڅاپه اچانک فاذا هم مبلسون وسوء دي ناڅاپه ناامیده د هر خیر نه فقطع دابر القوم الذين ظلموا پس کټ کړی شو بنیاد دای کسانو چې ظالمانو دا فقطع دابر القوم الذين معنا دا چې دغه ظالمان د کچا بچا خدای ختم کړ دابر معنا اخرهم دا والحمد لله رب العالمين حمد صلی الله رب العالمین ظالم ملکی الحمد لله قل ارایتکم قل ورته پیغمبره ارایتم زه خبر تاسو خبر درا کوي مالا ان خذ الله سمعكم کوالي الله تاسو اوریدل وګنا وابصاركم تاسو ترګي یعنی اوریدل وختم على قلبكم مهر الله تاسو ګورن باندې من اله غیر الله سوق دے الله سوا د الله نه یاتی کو بي چرات ورګي تاسو ته په لګي باندې انظر کې پر سره کلایا چې ور سره کی بیانو غایتنا سبهم یستقون بیا ور سره کی بندګي د دین د الله نه قلت ورته وایا ارایتکم خبر را کوي مال را یا زه تاسو له خبر نه درکوم ان اتاکم عذاب الله کراش تاسو ته عذاب د الله وقتن ناصابا او جهرتا یا پڑا گوانی هل يهلك الا القوم الفاسقون نشي هلاك دل مگر قوم ظالمان قوم مسوي وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين دلی کو منگا دلی گری منگا پیغمبرانو لرا الا مبشرین مگر زیر ورکون کی منن کو تا ومنذرین يرون کی نامن کو لرا ومن آمن واصلح چاچی مان روڑو درست کو والعمل لرا ولا خوف علیہم نبی رب دبانی آئندہ ولا هم يحزنون نباد خبشی بطیر تاریخ بسے والذین کذبوا بآیاتنا کسان چل بدرو القرآن تنزمکتا یمسهم العذاب وبرسیت عذاب دل بما كانوا يفسقون وسأول الله بانی چی دوینا پرمانی کولا قلت ورتوا لا اقول لكم عندي خزائن الله سنمی ابتاستاج دما سرا خزانی دا اللہ دی ولا اعلم الغیب ونر تداوائم چلو کوئی گم کو پٹو باندی دام در تدوے ولا اقول لكم نو ابتاستاج انی ملکو زو پرشتہ ما نسی ان اتبع الا ما یوحى الیا دتا بلاری نکو مگر داگی چی یوحى الی چې ما ترغي وحی کی زتا بداری نکوم مگر داغي چې ما ترغي وحی کی قل تو وای پیغمبره هل يستوي الاعمى والبصير ایا برابر دی وندو والبصير ولدون کې دا چرته برابر دی یو شروان شتو کری بخری او بل په صراط مستقیم نیک روان ابرا تتفکرون دونم تاسو سوچ او فکر نه کوي وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ويروا بديباني آکسان لرا چيري چراجم بکر راجم کیدی مشکی الله تعالی گل کرا یری ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع نبي دې لپاره سوا د الله نه څوک دوست ولا شفيع ان سفارش قبلهم کې لعلهم يتقون دې لپاره چې پرهیزګاری اختیار کی ولا تطع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليه من شيء وتضرهم فتكون من الظالمين دا چلو شو چې کفار یو وخت د پیغمبر اسلام خوا باندې لاړ په مکه کې د مکی صورت نو صہیب ناستے
عمار ناس دے بلال ناس دے عبداللہ بن مسعود ناس دے نو درېدل ورته وایي چې او محمد ته دې خلکو ملګرتیا باندې موږ ملګرتیا دې پرېښې دې خلکو سره ناست دا مریان غوندې خلک او پرېوتې خلک کدا دې پاسول نو کېدی شي موږ در سره کېنو او د نبي علیه السلام ډکې داراله چې هلکه دا خو بې اسم ملګري که دا خبیثان راسره ملګري شي او دوی په وجه اسلام مضبوط شي خو الله رب العزت د پیغمبر ورته ډېر ګران دی نو دغې نه وساته او داسې ورته وویلې چې داسې ورته وویلې چې تاسو وکذلک فتنا بعضهم ببعض دغسې په فتنه او امتحان کې اچولي موږ بعضو لره بعضې غریبانان له په بعضو سرمایهدارو باندې یا بعضې سرمایهدار له په بعضې غریبانانو باندې لیقولو چې ووایي دا کافر او مشرکان هؤلاء من الله علیهم آیا دا صهیب او عمار او بلال عبدالله بن مسعود دا کسان من الله علیهم من بیننا دوی باندې الله احسان وکړو مسلمانان شو پیغمبر یې وموندو زموږ رمنځ نه علیه الله جواب علیه الله بحال او بشکل ولې الله نه دی واقف په قدردان باندې صهیب او عمار او عبدالله کې چې کوم اخلاص دی او کوم شکرګزاري الله دا هغې کې په ابو جهل کې د هغې عشیر هم نشته وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه مشرعه دا غي مطالبه وکړه نو نبی سلام لکه دا خبر راغله الله ورته ولا تطرد الذين مشرعه کسان را چې راغلي خپل پروردگار بالغداة وخر سبا کی والعشی و بوخد بیگا کی یریدون وجا اراده کوي د رضامندۍ د الله مخلصین دي دا یریدون وجا یعنی اخلاص ته اشاره ده ما علیک من حساب من شیء اشتبه باندې د حساب کتاب د غریبانان نصا وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم ولکدا له وشړل دا غریبانان وتكون من الظالمين فشي بدل زیاتکون کو نه بزان باندې وكذلك فتنا بعضهم ببعض تقسيم فتنه کې چې موږ بعضو په بعض باندې چې وایي هؤلاء من الله عليهم اذا بلال لنا اگر چې احسان کړی الله په دیوانه زموږ منځه جواب اليس الله بعالم بالشاكرين واذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا كالجراشتا کسان چې ایمان راوړي په آیاتونو باندې یعنی بلال دی راشي عمار دی راشي غریبانان راشي فقل پیغمبر ته وای سلام علیکم حدیث کې راځي الحمدلله چې زما په امت کې داسې خلک ماته الله راکړو چې ماته وایي پیغمبر په هغې په سلام باندې مخکې شه سلام پرې وایه كتب ربكم على نفسه الرحمه لیک کړی دی پروردګار ستاسو په خپل ځان باندې مهرباني انه من عمل منكم سوءا بجهالتنا شاندار چا چې عمل کو تاسو نه ناکارا پنا پوری سرا ثم تاب من بعده وتوبوا الى رسلنا واصلحوا دينكم والعمل فانه غفور رحيم یقینا الله بخون کې مهربان دی وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين تکسی تفصیل سے بیانو منگا آیاتنا ولتستبین او دید پارا چی پڑاگ شی لار دا مجرمانو قلت ورتوے پیغمبرا انی نوحیتو ان عبد اللہ الذی تدعون من دون اللہ ہوا یا زمان شویما ان اعبد الذی جزا عبادت کم داگا مستوی خدانو چتا شراب لی سوا دا اللہ نزد اللہ من کریما قلت ورتوے لا اتبعو احواکم دی وینا نه چی کنه بس یو کال مستاره خو یو کال زمون ته خو تو ورته وای لا اتبعو ځنتا به کوم تاسو له خواهشات او نفسانیو قد ولنتو یقینا زب گمراه شوی ما اذن په دې وخت کې تاسو تابع شوما وما انا من المهتدين نو انسان سملار ګوندون کړه ما سملار به نه ګوندري قل اني على بينة من ربي وهذا واضح دلیل باندې د جانب رسول پروردگارنا وکذبتم به او تاسو نسبت کړی دی په دې تاسو درو وې دي په دې باندې په دې بینه باندې
ما عندي ما تستعجلون به نشت ما سراغ عذاب چتا سو تلوار وړ دی په کوم خواته وي ځکه ته باندې دون یری راوړي زړه عذاب راوړي پیغمبر خدا الله ورته وایا چې ما عندي ما تستعجلون به هغه معجزه ما سرشتا چې تاسو کوم غواړئ ان الحكم الا لله ځکه چې حکم او فیصله صرف د الله لپاره دي يقص الحق بیان الله حق لرا هو خير الفاصلين او د الله تعالی بهترین فیصله کوونکی فیصله کوي قلت ورتوایا لو ان عندي ما تستعجلون به چردا فرض کا ثابت شي زما په نسبانه فرض خبره ده فرض معجزه پیغمبر په واقع نه دی الله په واقع فرض کا کچری بني زما غشي موجود وي چې تاسو په تلوار وړي عذاب لره له قرض الامر فیصله د کار بشوا زور الله لپاره دونه غوښه شوی چې هغه به در باندې کړی تاسو په حالات کړی لقضي الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين قال واقف دې په ظالمان وعنده مفاتيح الغيب ونزد الله باندې کنجان دې پټو دي لا يعلمها الا هو نبي دې لرا مگر الله یو بزرگ عالم وای چې وعنده مفاتيح الغيب وعندنا مفاتيح العيب وإذا سرا دغيب خداني مقصد عيوب او ګناهونو خداني ويعلم ما في البر والبحر کوي الله سچ پوچ کی او سچ په سمندر کې وما تسقط من ورقه نرا ګرځي دی وی پانینا الا يعلمها مگر الله دغه پان پیجني چې پسبکه په کم زیرا پریوزي اغه زیم پیجني ولا حبه في ظلمات الارض او نه یو دانا چې په گهرایو تیرو د زمکه کې وي ولا رب او نه یو لن سيزو ولا یابس او نه یو لن سيزو په اسمان نور کې الا في كتاب مبين مگر دا په علم د الله لوح محفوظ کې وهو الذي يتوفاكم بالليل الله ذات چې وفات کوي تاسو را پښپکې انود کوي ځکه چې النوم اخو الموت خوب د مرګ رور دی ای کشرور دی ويعلم ما جرحتم بالنهار او پویږي الله پاک تاسو کسب کوي د ورځو ثم يبعثكم فيه بیا را پورته کوي او ریخي الله تاسو په ورځ کې ليقضى اجل مسمى د لپاره چې پوره شي هغه نیټه مقرر تاسو ثم الیه مرجعکم بخالص الله تاسو ټول وفسدا ثم ينبئكم بما كنتم تعملون بیا خبر به کی تاسو باندې چې وای تاسو عمل کوم هو القاهر فوق عباده الله زور ور دې په خپل بندګانو باندې ويرسل عليكم حفظا راځي پتا سبحانه حفاظت کوونکی فرشته دا کرام الکاتبین دي چې الله تعالی په انسان باندې مقرر کړی دي او دا د هغه پوری د انسان سره وی اول ورځ نه چې په کوم ورځ انسان ساوي ردی ډیوټي ختم شي حتی اذا جاء احدكم الموت حتی جراشي او تاسو مرګ توفت رسولنا وفات کوي جلا زمونږه استادي رسول پیغمبر الله فرشتي وهم لا يفرطون او دا فرشتي کمه نه کوي پاکستان د روح کې ثم ردوا الى الله به واپس کیږي ثم ردوا واپس کیږي دی روح درا الله وتا مولاهم الحق چې مولا دې فرشتي باندې الا له الحكم خبردار الله لپاره کو دا الله لپاره فیصله دا او اسرع الحاسبين او الله جل حساب کوونکی حساب کوونکی نه دور سات کی او الله حسابو کی لکه یو ګډ او چیلې کی وې سړی نشي خبر ورته بل خبره کړی امشتا او دام پولیس دا لکه سړی چې ګډي صحیح هوښ پکته دای زرا چې ورته کینی څه تیرا پاسي وایي پرې وایي په دور سات کې ورته حساب کتاب وشي او خبره ورته کوي چې الله تعالی چې دې نو دا اسرع الحاسبین قل تورته وای پیغمبره من ينجيكم من ظلمات البر والبحر وسوخ لا سيتا سرا د تیارو د وچی او د بندینا د وچی چې کوم تیاری راشي
یا په سمندر کې چې تاسو په کشتو کې یو تیرې راشي نو څوک هم خلاصوي تدعونه تضرعا وخفیا چې رابلئ تاسو هغې لره تضرعا په عاجزۍ سره وخفیة او پټ پټ ووایه څوک دی او داسې وایي لئن انجانا من هذه قسم دی که چېرې موږ خلاص شو له دې هلاکتنا لنکونن من الشاکرین نو خامخا کېږو موږ د قدردانو د نعمتونو ستا نه ربه ستا نعمتونه ستا نعمتونو قدر وکړو قل الله ينجيكم ووایا الله به جواب راغی قل ووایا ته پیغمبر الله ينجيكم الله خلاصوي تاسو لره من هر دغې مصیبتونو نه او یوازې دا نه ومن کل کرب او د هر لوی مصیبت نه چې راکاږي سره ثم انتم تشركون بیا د هغې نه وروستو تاسو د الله سره شرک کوئ هلته چغې سازي کوي زه خلاص کړم بیا ماله شرکتیان ګورئ قل ووایا پیغمبره هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم ووایا الله زورور دی په دې خبره چې راولي په تاسو باندې عذاب د پورته طرف نه ګلۍ در باندې وکړي تندرونه در باندې راوغورځوي بې اندازې بارانونه در باندې وکړي او من تحت ارجلکم یا د لاندې طرف نه در باندې عذاب راولي د لاندې طرف نه په ځمکه باندې دننه کي او یلبسکم شیعا یا خلپل کی تاسو لا ډلې مختلفې فرقواریتونه در کې پیدا کړم دا فرقواریتونه د الله مستقل عذاب دی ویذیق بعضکم بأس بعض او وسکو منګه بعضو لره عذاب د بعضو دا بعضو په بعضو باندې موږ هو د بعضو د لاس په بعضو له عذاب ورکو منظور کیف نصرف الآیات وګوره څرنګه بیانوو موږ بار بار آیاتونه د قدرت لعلهم یفقهون دې لپاره چې خلک پوه شي وکذب به قومک نسبت درو کړی قرآن تستا قوم اے پیغمبره والحق وحلق قرآن رښتینی کتاب دی قلت ورته وایه لست علیکم بوکیل نه یم زه په تاسو باندې داروغه او وکیل او متصرف چې تاسو په زور مسلمانان کوم لكل نبأ مستقر د هرې خبرې دپاره ځای د قراري دی وسوف تعلمون زر ده چې تاسو به پوه شئ وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا کله چې ووینې هغه کسان لره چې دننه کېږي زموږ په آیاتونو کې څنګه دننه کېږي خوض وایي الدخول في الباطل دوی په آیاتونو کې د باطل دننه کېدلو دا معنا ده چې دوی مجلس کې ناست دي او د الله په آیاتونو پسې خبرې کوي عیبونه راوباسي نو مؤمن ته الله وایي په اعرض عنهم مخکې واړوئ خبیثان لاړ شو حتی یخوض فی حدیث غیره حتی چې دننه شي په خبره بله کې که بله خبره بیا کوله خیر دی ورشه وإما ينسینک الشیطان که چېرې هیر کړي تا نه شیطان چې هلکه ما ته خو قرآن ویلي چې څوک په قرآن الله ویلي چې څوک په قرآن پسې خبرې کوي یا خلکو سره مجلس کې مه کښېنئ پاسئ دي نو که دا تا نه شیطان هیر کړي نو فلا تقل بعد الذکرى مع القوم الظالمین پس مه کښېنه پس د یاد نه سره د قوم ظالم نه تناسو ناسا پر د یاد شو فوري پاسول وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء نشته دی په دوی باندې او نشته په هغه کسانو باندې چې وریږي د الله نه من حسابهم د حساب د دوی نه څه دوی سره د پردی غم دی عمار او بلال ولكن ذکرى لیکن دا یو پرو نصیحت دی لعلهم یتقون کېدای شي چې دوی تقوا پرهیزګاري اختیار کړي وذر الذین اتخذوا دینهم لهوا ولعبا پرېږده کسانو لره چې نیولې دی خپل دین لره لوبې او شغله لوبې وغرتهم الحیات الدنیا او دوکه کړي دي له ژوند دنیوي د دنیا د ژوند په دوکه کې اچولي دي وذکر به پنو نصیحت ورکړه په قرآن باندې د دې خبرې ان تبصر نفس چې وبسپارلی شي یو نفس
بند بکړي شي یو نفس بما کسبت پس او داغه ګناهونو چې کسب کړی دي ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع نبي نفس پر سوا د الله رسول تو رسول سپارشي وان تعدل کلا نفس فدیه ورکی کل عدل فکامل فدیه سرا لا يؤخذ منها نباغسته کیږي اولئک الذين ابلسوا دا کسان دي ابلسوا چې دوی اواله کړی شي دي نسکور چولې شوی دي بما کسبو سودا ګناهونه چې کسب کړی دي لهم شراب من حمیم دې لپاره باس کړي د ګرمو کونا وعذاب الیم او دې لپاره عذاب درناکي بما كانوا يكفرون سودا کې انکار کوي قلت ورتوایا ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ایا راول منګه هغه چالرا چې سوا د الله ندي ما هغه شینا لا ينفعنا چې نمون ته پیدا رسول شي ولا يضرنا نرى نظر د پکول شي ونرد على عقابنا او دا چې واپس کړو په خلکو دوانه کو پتا بعد اذ هدان الله پس دې چې الله متخول کړی دا کلذي پشان دا رسل استامت او شیاطین فی الارض حیران چې بد خواص کړی اګیله شیطانانو پس وکړه چې حیران له اصحاب د مرګری بي يدعونه لا بدلا اے فلانی سرازا الى الهداتنا دې هدایت تراشا قل تو ورته او دې کې کیس تیرې شیطان قل تو ورته انه الله هو الهدى یقینا هدایت الله او دغه کامل هدایت دې وګرنا للمسلمان رب العالمین او حکم شوه دې متعلق خبرې چې مونږه گردن نهاد شو الله رب العالمین تا وانا قیم الصلاه واتقوا او دا خبره چې ودروي تاسو مانځل را مونږ امر شوه دې چې ودروي تاسو مانځل را ویریږي د الله نه او الذي الیه تحشرون الله ذات چې تاسو ټول باغ ته راجمع کیږي شي هو الله خلق السماء هو الله دا الله ذات خلق السماوات والارض برکړي واسمنو پکې بالحق په مستحق سرا ويوم يقول اقرض ذلك جو الله كن فيكون شاء نفشي لكن سرعه ایجادنا قوله الحق ونادى الله رشتي دا وله الملك در پار حکومت او اختیارات یوم ما ورځواني ينفخ بسور چې په وری مشمله کې عالم الغیب واقف ته په پټو باندې او شهادت په کارو باندې او الحکیم الخبیر دې حکمت والا خبردار دی وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذوا أصناما آلهة هذا وخمیات کئی چی اویلی ابراہیم علیہ السلام خلپلار آزرتا سیورتا ویلی اتتخذنا اسناما آیا نسیتو بودانو لرا آلہتن فخدائبانی انی اراک و قومک فی دلال مبین اے پلارا یقیناً انمتا لرا استا قوم لرا پا گمراہ کار گمراہان گئی وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض تقصي خودله موږ ابراهيم تا حکومت ملکوت مبارکه د ملک کی ملکوت لکه جبروت او رحبوت او رحموت چې موږ وایو نو رحموت پر رحم کې مبارکه ده تقصي ملکوت مبارکه ده په ملک کی خودله وانه تمنګه حکومت د اسمانونو زمکو وليكون من الموقنين دير پاره شدي يقين کوونکنا فلما جن عليه الليل را كوكبا کله چې تیار کړلا په د باندې شپه یعنی تیار را وصل شپې په د باندې شپې په خپل تیار او لپیټ کې واغستو را كوكبا ویل د یو ستوري لرا سو کوئی زهره دا او سو کوئی بلیا دی قال هذا ربي نو ابراهيم عليه السلام دا به ربي نو دا خبره و ابراهيم عليه السلام کو ډکوالی کی دا پچاوي او زموږ استاد شیخ عنایت الرحمن رحمت الله علیه ویلي چې دې کې حمزه د استفهام مقدر منلې کی دي شي ځکه مالي سی ویلي چې هزار اېدا مې رب دې چې دا زهره به زماره دا یو جګړه زه چې آیا حضرت ابراهیم مناظر دے قوم سره حجت بازی کوي دلایل
او کنه دی ناظر دی اوس روان دی حق ته ځان رسوي نو بعضې علما وایي چې دا ناظر دی او اکثریت علما هغې وایي دی مناظر دی مناظره کوي کوم خلک چې ناظر ګڼي نو هغې باندې یو سوال پیدا کړي چې لکه ابراهیم علیه السلام اوس روان دی توحید ته لا توحید ته به نه رسېدلی ده مولانا مودودي رحمت الله علیه چې تفسیر القرآن کې راځي لیکلی دی نو هغه دا چې کوم خلک ناظر ګڼي نو دا سوال نه شوی دی چې هلکه دا بیا ابراهیم علیه السلام په شرک مبتلا نه شو مولانا وی نه او دا صاحبان وایي نامهربانان زمونږ چې مودودي په تفهیم القرآن کې لیکلي دي چې ابراهیم علیه السلام په شرک کې مبتلا شوی دا بالکل دروغ دی هغه ځای راواړئ که تفهیم در سره یې راواړئ او دا وګورئ چې آیا سوال پیدا کیږي چې ابراهیم علیه السلام په شرک کې مبتلا شوی نه دی نو مولانا وایي نه لا نه دی نو دا هغه خبره چې وانتم سکارات ورپسې ځه یو سړی مونځ نه کوي لکه ولې نه کوي الله قرآن کې وایي ولا تقربوا الصلاة ولې قرآن نه منم ما د لمانځه ته نږدې نه شي دا شته قرآن چې ولا تقربوا الصلاة دا وانتم سکارات یې لرګایي او لمونځ نه خلاص شو نو سوال وشو اوس مولانا وایي نه او دی وایي نه ده ویلي دي وایي پرې وایي تعلیم یافته سړی په دې باندې څه کېږي چې په 2 منټه کې بیا دین هم نه لري وایي پرې باندې دا ما ته په دې کې خپله ډېرې اوږدې کیسې دي راسه باندې اوس ته شم کولی ټیم نشته خو بهرحال تحقیق دا دی چې دی مناظر دی جمهور په دې دي چې دی مناظر دی مناظره کوي قوم سره داسې ورته وایي هذا ربي دا مې ربي فلما افلا کله چې دا غایب شو پرېوته افول پرېوتو ته وایي غایب دلته قال لا احب الافلین ابراهیم ویل چې کوم شي باندې پناه راځي خدای نشي ساتلی دی فلما رأى القمر بازغا کله چې ویل داس په وایي لرا پړکېدونکي بازغا شلونکي دی تیارې لرا راوخته قال هذا دا مې ربي فلما افلا کله چې پرېوته سپوږمۍ قال لئن لم يهدني ربي قسم دې که خونم کی ماته زما رب لاكونن من القوم الضالين خامخ شب بدر قوم گمرانا فلما را شمس بازغتن کله چې ولو ولید د نور لرا بازغتن پړکېدونکي غاټ راو خدا قال هذا ربي هذا اکبر دا مې ربي نو دا په ټولو کې لوی مرا تخکاری فلما پرات کله چې نور پریوته قال يا قوم اني بريء مما تشركون اے زما قومه زه اعلان د بیزاری کوم داګینا چې تاسو د الله سره شریک وئ اني وجهت وجهي یقینا ما متوجه کړی دی خپل ځان لرا للذي فطر السماوات والارض ذاتا چې ناشنا پیدا کوونکی اسمانونو زمکولې حنیفا یک د پلاس حالت کې زه یا حنیفا یکسو یو جهاد ما وما انا من المشرکین او نه مزر مشرکان نه وحاجه قومه جګړه واچولا ابراهیم علیه السلام څخه قوم قال ابراهیم ورته تحاجوني بالله ایتا جګړه کوي ما سره توحید الله کې وقد هدان او الله ما ته خونه کړی دا ولا خافو ما تشركون یو دلې کلا شکر بزرګونه هم صاحب دي کوي ته خبرې ته کولی کو څه خبرې کې په دماغ باندې دماغ باندې خراب ابراهیم علیه السلام ولا خافو ما تشركون بيزنه یریګم دا نه چا الله سره شریک وي الا عائشہ ربی مگر اگر چې ما د رب کو کشیا کار به ما سره کې دا بد نه کړي دا به بوت نه کړي دا به الله زما تقدیر کې لیکل او زما سکی وسع ربی کل شيء علما فراخ رب زما هر یو شی په اعتبار د علم سره افلا تتذکرون ایتون په نصیحت نه علی وكيف اخاف ما اشركتم سرنگي بزا ويريم دا خدای نه چې تاسو شریک وئ دا الله سره ولا تخافون او تاسو نه یریږئ انکم اشرکتم بالله چې تاسو شریک پیدا کړی دی د الله سره ما هغه څه لم ينزل به سلطانا علیکم سلطانا چې نه درالګلې پاګې سره پتا سو باندې حجت او دلیل
فأي الفريقين أحق بالأمن كما يودع الفردلا موحد عدلا كمشرك عدلا إرى حقر فأمن سرا إن كنتم تعلمون كبويغي الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون اگر کسان چې ایمان راوړل دي ولې بسو ایمان هم ظلم او نه دې ګټ کړي ایمان سره ظلم اولئک لهم الامن دا کسان دې پر امن دي وهم مهتدون او دې سمرا دي دا سملار مونږ کی اوس دا سوال پیدا کیږي صحابه او پیغمبر خدا نه تاسو کو چې الله پیغمبره من کې کم یو نه بزیاتې نه شوي او قران وایي چې چا ایمان راوړو دی ګټ کړي ظلم سره نظر پر امن دی نو موږ ډېر خبر شو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایي چې دلته ظلم نه مراد دا نه دی د ظلم نه مراد شرک ألم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم صحابه ایمان را چې دلته ظلم نه دا خالي کارونه نه دي غټ ظلم مراد دی چې شرک دی الله